دا ډومبه مثال مې ورته خو دویم مثال چې په قرآن شریف کې دی د ایمان نه پسې کوم عبادت ضروری کړی دی هغه مونځ دی. سل کرته قرآن شریف کې دی او چې خدای وایي نو مونځ دراوی یقیمون الصلاة اقیموا الصلاة مونځ دراوی مونځ کولم ضروری دی او مونځ درولم ضروری دی. مونځ څنګه ضروری دی؟ دا خو زموږ عقیده ده چې فرض ده. خو یو درې مثال یې درته ښیم چې زموږ فقهای کرام وایي داسې وخت کې مونځ نه معاف کېږي چې سړی دشمنانو نه پورې وتړي او ټوپکې ورته ونیسي او سیولي او دغه وخت کې مونځ قضا کېږي. دی به په هغه تړلي بدن هم مونځ کوي. اشاره یو مثال. دویم مثال یو ښځه د لنګون درد دی پې او بچی شروع شوی دی کله په لنګون کې ډېر وخت لګي بچی لا نه دی شروع شوی خو درد او دغه پې شروع دی او بچی نیم راوتی دی نیم پاتې دی مثلا او مونځ دې قضا کېږي دا به ځان ته کټوی کېږي یا به کټ سره کېني یا کندې سره دغه وخت کې به هم په اشاره مونځ کوي. دوه مثاله. دریم یو سړی د کابل په جیل کې بند دی مزنګ کې د زناورو جیل څخه کوټه ده چې هغه ټوله پلیته ده. ما لیدلې دی هغه جیلونه او هغې کې ټولې متیازې او دسماتې پکې پروتې نه پکې اوبي نه پکې د تیمم څه صورت او مونځ وخت نو هغه وخت کې به هم په اشاره مونځ کوې نو چې په داسې وخت کې مونځ نه دی معاف نو د ټانګې په چلولو به معاف کېږي یا د رکشې په چلولو. بیا صحیح مونځ کول او درول رکو نه پس نه غودرېږي ښه او د سجدو منځ کې برابر کېنه. دا کابلیانو اکثر مونځ خطای د وزیرستان والو خطای د بنو والا خطای غټ پک بیوالی د پنځکټې بوساړې د پلوسې د زمیدار په شان. زه تلم یو بنو ته زه خو ځم جلسو له وینم دا خلک سټیشن ګاډۍ مې ودرو په پمپ باندې جمع ولاړه ګړز 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 یا خدا او بیا مې ورته سخت تقریر وکړ بنوسیانو ته ورځل ورته او کابلیانو ته بیا که درې صفت هم ځان کې پیدا کړه نو ټول اولیاء الله یې نیغ به جنت له دی. یو مونځ خو کوي شکر دی خو مونځ صحیح نه کوي. لوی عالم به غټ پک به واني رکو سجده به سمه نه کوي د رکو نه پس نه غودرېدل او د سجدو منځ کې په حوصله ناسته دا په درېو مذهبونو کې فرض ده او زمونږ مذهب کې واجب ده. نو درېو مذهبونو کې وایي د دې سړي مونځ نه دی شوي دا چې نه یې غونه درېده چې څنګه راغلی دی قشن بیل مازله او زمونږ مذهب کې وایي د دې مونځ داسې مثال دی لکه د زنکدن د سړي چې پوزه کې ساه ځي راځي نور د هېڅ حرکت نه داسې مونځ به خدای قبول کړي. مونځ خپل د ځان دپاره وګڼئ حکم د خدای دی خو خدای پاک زمونږ مونځ ته حاجت نه لري. زمونږ خیر دی پکې باټینګڼ چې آلی کسیر نو څومره لاندې باندې ګورئ چې چنجن خوني او غوښه چې د پلوسۍ د قصاب نه آلی نو لاندې باندې ګورئ چې هډوکي راته په دغه کې خو نه دی او پالشي له چې پالش له سپلی ورکړي نو څنګه ورته ګورئ چې پالش او درزي له چې کامیس ورکړي چې دا کالر او ګورئ دا خطې ټیکې او دا به نو دا مونځ خو خلک ملا له نه کوي او نه مونځ امام له کوي. مونځ ځان له کوي حکم د خدای دی عبادت د خدای دی فایده او نقصان یې ستا دی. قسم دې کړه دا ټول جهان د پیغمبرانو په شان پاکان شي او په سجده خدای ته پروزي د خدای په بادشاهۍ کې یو انیس فرق څوک نشي راوست او که ټول لکه د سر فرعون په شان شي او د ابوجهل د خدای په بادشاهۍ کې یو وخت نور کې به څوک فرق راولي ځمکې کې به راولي هوا کې به راولي د خدای په بادشاهۍ کې اسم تا کې به فرق راځي. ور دایان لري د دنیا خبرې ټوله نیک عملونه په مونځ پسې روان دي او آخرت کې په مونځ پسې روان دا لوی خبرې دا بیز د کوي د خپل علماو نه د مونځ کول هم ضروري دي او صحیح مونځ کول ضروري دي. دا دوه مثال شو. دریم مثال د قرآن شریف په تعلیماتو هغه دا د ښځو حقونه پوښتنه